ډېر یخ دی، عوام دي او ډېر زبردست خوشحال دی چې زړونه داسې خوشحال دي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زیم شاهینجي نوشیره. مونږ کوم ځای ولاړ یو؟ مونږ هغه ځای کې ولاړ یو چې کوم ځای نوی پل جوړېږي او انشاءالله د دې اختتام په دې بله میاشت کې کېږي. نه دلته مخکې کوم پل و؟ دلته مخکې زوړ د کشتو پلو چېرته زمونږ د پیدایش نه مخکې، او دا ځای هغه تاریخي ځای کې دا نوی پل دی او دې خوا د انګریزانو زوړ پل دی، هغه چې تاسو ته مخامخ په اسکرین باندې ښکاري. نه مخکې دا چې کوم ټرافیک تلو نو په هغې به تلو، په هغې به تلو او داسې مخکې به ټانګې مانګې او په دې باندې تلې او پیدل خو ټانګې په دې به په دې به تلې په کشتي پل باندې. او د هغه کشتي پل زړه نښه هغه هم تاسو وګورئ. او دا یو تاریخي ځای او یو تاریخي پل، خو تاریخي پل هم جوړ شو ځکه که تاسو دا ګورئ دا پل نو دا د ټول نو ښار نه دې ټایم کې اوچت دی. زه به دا ووایم چې زموږ د پریس کلب چت سره یو شان دا داسې چل دی. دا دی موجوده حکومت چې کوم دی سیلاب چې کوم راغلی و هغې ته یې کتلي دي، د هغې په مناسبت یې د هغې نه اوچت جوړ کړی دی. خو دا نه خاصه که بیا سیلاب راغلی دی دا پل به اوچتېږي. مخکې اوبه ډېرې چې راغلي دا پلونه ټول ډوب، نو دې د دواړو پلونه دا اوچت پل جوړ کړی دی. سور پل نه هم اوچت دی او د هغې نوي پل نه هم اوچت دی. عجیبه کارنامه یې کړې، لکه دا د ټول نو ښار نه مونږ به دا ووایو چې دا اوچت دی. دا پل تاسو ته ښکاري دریای کابل باندې په زوړ کشتي پل چې په زړه زمانه کې دلته د کشتو پل دا او په هغه کشتو پل باندې به واړه ګاډي تلل او دا او دا هم خبره حافظ صاحب چې په نوښار او بلکې نورو ګزرګلو کې هم داسې پلونه جوخت جوختې جوړ شي څنګه چې په نوښار کې دا پلونه جوړ شو، لکه هغه پل هم دی وګوره لږه فاصله کې بیا دا پل دی بیا هغه پل. او دا خبره هم صحیح ده، دې کې به ټرافیک هغه لوډ او رش هم کم شي ځکه چې لوکل ګاډي او هسپتال ته لکه رش به خو سیوا شي، هغه پل باندې به رش کم په دې به دغه شي. خو هلته بیا شوبره چوک کې ډېره مسله وي. نو دا هغوی له پکار دي شوبره چوک د دې څه داسې منصوبه بندي وکړي چې راتاوېدو دې خوا نه وخوا نه دا به یو ټرافیک لپاره حکومت له پکار شي دا وکړي. دا ټرافیک له څه منصوبه بندي پکار ده، داسې څه منصوبه بندي وکړي چې دلته کې د شوبره چوک دا بلاکیج دا به ټرافیک پولیس لپاره ډېر لوی امتحان او نه او دې سره سره به پولیس ته هم انتظامي ته هم دردې سري، ولې چې هلته هم ناکهبندي وي دې کې هم ناکهبندي باندې کوي، ولې چې اوس به جرایم پیشه کسان چې کوم دی به سیوا شي په هغې به هم جرایم کېږي، په دې به هم کېږي، په هغې به هم کېږي، روکتام به یې ډېر کم وي او خلک به بس په اسانه غلا کوي په دې پل به باندې. نه هغه لږ لرې دی، د هغې په ځای دا چې دی نو دا خو بلکل ابادۍ کې دی، لارې سیوا شوې که نه، لکه اوس هغه ابادۍ کې هغه هم داسې وتی شي نو ښار ته مردان ته مخکې به خلک ګوره مخکې به خلک په هغه پل باندې سور پل باندې اوړېدل نو ابادۍ به ډېر نو او ډېر خلک به لکه ماښام نه نو داسې واقعات به کېدل. لا په هغې پیدل چې کوم تلل نو هغوی ته مسله وه. اوس خو دا داسې شو لکه دا دواړه په بلکل هغه یو ځای میلو شو که نه نوشیره کله میلو شو. خو حافظ صاحب دا یا ساته دا ګوره دی کې په دې پل چې ځي دا ټول د پاتې سی این ډبلیو پبلک هیلث او دفتر بیا دې خوا اساس دی پریس کلب دی، بیا دې خوا د سی این ډبلیو او خپل دغه جوړ کړي ډسټرکټ کونسل هال دی او ډسټرکټ کونسل هال دی هغه 1112 دی، دا ډېر اساس ځای دی هغه طرف ته خو دا ډېر اساس ځای دی. هغه دومره نه دی پبلک هیلث دی، دا اکاونټ دی، دا ټول دفتر دی قاضي کمپلیکس دی. خو دې عوامو ته فایده ورسېده، خو دا چې دا به هلته رش بیا ځینې وخت به بیا ډېره مشکل وي. هاخوا ته محکمه اعمال دفتري دي، بلکل محکمه اعمال ټول دفتري که نه ټول دفتري ډېر انویسټیګیشن دفتر دی. خو دغه چنګلیان چې کوم داسې دا هم سرکاري ځمکه را او دوی قبضه مافیه ده که نه، دا چا ځمکه او ته که ګورې د سیند غاړې ته ګورې ټول قبضې حکومت له دا هم پکار چې د دې قبضه مافیه نه ده آزاد کړي او دلته ښه پارکونه جوړ کړي خلکو د سہولت لپاره. دا ډېر ښه پکنیک پوینټ دی که لږ پارک خو پته نه لګي چې زموږ حکومت په سره که څه وجه را خلکو نه داسې دغه کېږي. ګرانو کتونکو دا خبره بلکل حقیقت دی، لکه دې پل لاندې ارد ګرد او دواړو طرفو ته داسې یو لوکیشن او داسې سپاټ دی پکنیک سپاټ چې که حکومت لږه ترتیب ورکړي نو دلته ډېر ښه
پارک او جولي مولي هغه تنظیم وشي نو تفریح دپاره ډېر لوی تنظیم د مقامي خلکو دپاره او د بار نه چې کوم ضلع کونسل ته بیا ډېر لوی مدني دا خبره صحیح خلک به راځي په ټکټ لګولي د خلکو نه به ټیکسونه نه اخلي نو حکومت ته بیا مدن دي خزانې نو خار به طریقې کوي دې سره د ډېر لرې خلک به راځي دا تاسو ته ښکاري نو دا موږ تاسو سره دا ښکته ویو دم چې شیر کوو ډېر ښایسته پکنیک پوینټ پې جوړېږي نو حکومت ته پکار دي مقامي نمایندګانو له پکار دي چې هغوی دې باندې ایکشن والی سوچ وکړي او دې دپاره یوه منصوبه داسې جوړه کړي چې هغه د خلکو دپاره او د حکومت دواړو پکې فایده وي موږ سره اوسېږي څه دی نو بس دغه یو ښایسته غوندې ویو او ښایسته غوندې ځای او ښایسته پول موږ وایو چې تاسو سره یې شریک کړو دا دومره لویه منصوبه جوړېږي موسم ډېر یخ دی هوا ډېر زبردست او زړه مو خوشحال دی خوشحال دی چې زړونه داسې خوشحال دي